من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ددیدیانا آیت نمبر 64 پوری سلورم باب دے او پدی کی دلائل عقلیہ جداغی دلیلونو حاصل دا دے پاغا دلیلونو ذریعہ باندی اللہ دا وی چی طول عالم زما تابع دے منقاد او زواجر تخویفات دی بکی آخر کی ترغیب القرآن دے. اول آیت دا دلیل عقلی دے. آیتین دلی دلی الاما حغستا چی اللہ پیدا کری دی من شیئن سچیوی یتفیعو دلالوہو گرجلا گرجی سوری داغ خی طرف تاو گس طرف سیدہ کون کی اللہ تا پدس حال کی چی بھی حقی عجزی کون کی او صرف اللہ لا سیدی کئی سچدی اسمانونو کی او سچدی بزمکہ کی زندہ سر چدی او فرختی او دوی لوی نگئی یریگی در ربنا چدی نپورت دے او کئی حغس چدی تاویل کی گی. وقال اللہ دلیل وحید اس وقال اللہ لا تتخذوا اللہ وی جم جوڑ وی الہین خدایان دعا انما هو الہ واحد یقینا الہ یکیو دے فہیای فرحبون انو صرف مانو یری گئی. ولہو دم دلیل عقلی او اللہ لپاردیس جدی پاسمانونو او زمکو کی او حغد پاردا الدینو تابداری واصبا لازم واصب د لازم پمانا کی دے ہمیشگی لگا سورت صافات کرا دی ولہم عذاب واصب او ولہ الدین واصبا مطلب حغد چپنورو مقاماتو کرا دی لگا فعبد اللہ مخلصا لہ الدین یا بلدیا کرا دی سورت زمر کی الا للہ الدین الخالص لددی جملی دا آغی جملو پشان مطلب دے وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا افغیر اللہ تتقونا آیا بید اللہ نا تتقونا تاسو یری گئی دا اللہ نا ما سیوا دا دی نورنا تاسو یری گئی او حال دا چه غی حصے ندے کڑے نپکی ستصرف کڑے دے پدی کائنات کی نہ غیتا د سیزونو علم دے نہ تاسو دا غین ولی یری گئی افغیر اللہ تتقون وما بكم من نعمت فمن اللہ دم گویا دا ما قبل تتمدہ چی تاسو دا غیر اللہ نہ ولی یری گئی دی غیر اللہ سکری دی چی تاسو دی یری گئی یا تاسو دا صدر کری چی تاسو دی یری گئی. دیو شرن یرا دا دو وجنوی یا خود انسان زکا یریگی چی دا آغا قدرت دیری نو اللہ وی افغیر اللہ تتقونا نو دا غیر اللہ نو ولی یریگی سیکری دی یا افغیر یا انسان زکا یرا کئی چی آقوان دی احسان وی چی چرد دے خفنشی نو اللہ وی نعمتون در کری نعمتون خدا اللہ دی غیر اللہ در مانسا نعمتون کری. وما بكم من نعمت نو سچیدی تاسو زگا سا نعمت چیوی فمن اللہ نو دادا اللہ دخوان دے نو نعمتون صرف یو اللہ در کری نو عبادت ولی دیو اللہ نکوئی. ثم اذا مسکم الضر بیا چکلو رسی تاسو تاسا تکلیف
فإلیہ تجأرون نو صرف او صرف اللہ تتاسو زاری کوئی دا تکلیف پا وقت کی اللہ تا فریاد کول داستاسو داغا ضمیر آواز دے فطرت آواز دے چاہا فطرت تاسو تا آواز کئی نو چیسا تکلیف پا وقت کی حقت آواز کوئی نو ہر وقت کی حقت آواز ولی نکوئی ثم اذا کشف الضر عنکم بیا چکل لری کی اغیر تکلیف تاسو نانو بدس وقت کی یو ڈل تاسو کنا اخبر رب سرا یشرکونا شریک جوڑوئی لیکفروا بما آتیناہم لیکفروا لام عاقبت تے لیکفروا بما آتیناہم آخرکار انکار بہو کی دی بما دا غسنا دا غنیمتننا آتیناہم جمون ورکڑیو دیتا فتمتعون مدی والی فسوف تعلمونا زرد چتا صبح پویشی ویجالونا زجر ویجالونا دی مقرری لما حغا معبودانو دا پارا دا مانا مراد دی معبودان دی دوی مقرری دا حغا معبودانو دا پارا لا یعلمون دلتا دو تفسیر دی یو دا چی لا یعلمون کی دبیر دا غمات راجی دے چی مراد دینا معبودان دی دوی وی حیثا مقرری دا حغا معبودانو دا پارا لا یعلمونا چی حغا معبودان نبویگی دا دی پہال دی ولا مقرری نصیبا حیثا مما رزقناہم دا حغا مالوننا چی منور کری دیتا یو تفسیر دارے بیام مطلب سرے توبیخ دے بکی چی دی معبودانو رحسی ورکی او دی معبودانو تا دا سرد دی حال پتہ نشتا یا لا یعلمونا ضمیر چی دی عابدانو تراجی دے نو بیا مطلب دا دے چی دی دا حقا معبودانو لا حسی مقرری چی دی تا دا غی حال ند معلوم مما رزقناہم تاللہ قسم پا اللہ خامخاتا سنبتا پوس کی قیامہ دا غصبارکی جتا سو دروغ جوڑول ویجالون للہ البنات سبحانا زجر او دوی مقرری اللہ لالونا پاک دے اللہ دلونا او دوی دا پارک دیوی ما یشتہونا سجدی غاڑی یعنی زان لالونا نخوخی معشومان خوخی زان دا جس خوخین آغا غاڑی او اللہ لپارا لونا مقرری وَإِذَا بُشِّرَا دا لهم ما یشتہون گویا تفسیر دے چی زان لا دی اخبر زان لا معشومان غاڑی سنگا او معشوم بدی گنی وَإِذَا بُشِّرَا أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ او کلا چی زیر ورکڑے چی دی گنا یو سڑیتا دلور چی کور کے دی لورو شوانو ظل وجهه مسودا نشی مخدد تکتور وهو قدیم نور دے غم ندکشی یتوارا من القوم من سوئے پٹیگی دے دا قومنا دا غبد زیری دا وجنا چی ورکڑے شو بھی دتا دے دا غیدو دینی دا لور پیداخ ماندے شرم محسوس کئی او دے بیا دا قوم نا پٹ پٹ پاتی کی گی چی سوکرا لگویا دا انوائی چی لور دے پیدا شوانو دا دے پیغور گڑی دان دا پارا او دے پدی زمانہ کی سوچ کئی مخ کے توارا سوچ کئی منا ویتفکرو او سوچ کئی سوچ کئی چی ایوم سبہو علاہون آیا ایساری کی پر ذلت مانے یا خبیلویا کی پر ذلت تے ام یدسو فی التراب یا بیو منڈی فی التراب بخاورکی دا سوچ گئی وئی علا سا ما یحکمونا خبردار شا سنگا بدی فیصلی کئی دی سا ما یحکمون للذین لا یؤمنون بالآخرہ ہا چا دا پارا چیمان نلری باخرت مانی مثل السوء بدحال دے وللہ المثل العالی واللہ دا پارا دی اوجد صفتنا وغیر علا دین الحکیم ولو یؤاخذ اللہ الناس بظلمهم ولو یؤاخذ اللہ الناس دا اس تخفیف دنیاوی دے مطلب دا چی عذاب ولی نرادی چی دا خلق
دا اللہ صفتنو کی غیر اللہ شریکی نو اللہ وی ولو یواخذ اللہ الناس او کنی ولی اللہ دا طول خلق دا دید ظلم دا وجنان نبو پریخے پدیز مکباندی من دابتن حس یو زند سر پا ہر گناہ باندی کدتی مواخذہ وا نو بیا کو بچرد یو زند سر ہم پا دنیا باندی نو پاتشے ہاں ولیکن یواخرهم لیکن اللہ محلت ورکی دویتا محلت ورکی یو خدید پر الى اجل مسمع ترنیٹی مقرری چی عذر پاتی نشی بلدا چی کی دیشی دی پا اولاد کی چرتا ایماندار سڑے پیدا شی اللہ پنید مانے تاخیر دے تاخیر ولیکن یواخرهم اللہ رستو کئی دی محلت ور کئی دیتا الى اجل مسمن تریونیٹی مقرری فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ نُهَرْ كَلَا چراشید دی نیٹا نبشی رستو کی دے ساعتاً یو لمحا او نبدی وڑاندی کی گی وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ سَجر او دوی مقرری اللہ دی پارا ما حغا یکرہونا چیزان دے بدگنی نو دمان مراد صرف البنات وتصف السنتهم الكذب او بیانی دی جبی دروغ ان لهم الحسنہ چی یقیناً دوی لبوی خوشحالی دا پا جب باندی وائی او دا دروغ خبری دی لا جرما نشت دے حس شک انا یقیناً ان لهم النار دی لبہور بی و انہم مفرطون او یقیناً دی بہور تو قرزولشی تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلکا دا تسلی دے سرد زجر او تخویفنا مانس اے پیغمبرات دا غید کفر او دا شرک دا وجنا غم مکوا تاللہ لقد ارسلنا الى من قبلکا قسم پا اللہ یقیناً مولی گلیو دیر امتن تا نمخ کم دغسشی دی فزین لهم الشیطان و اعمالهم خیست گلیو حغیلا شیطان دا غی حغ بد عملنا فهوان حغ شیطان ولیهم ددیهم ملگر دے الیومانن تسلی شوا مانا اغا شیطان چی مخینی کو منہ خطا کریو نو پیغمبر استاد قوم ملگر اغا شیطان دے اغا شیطانی نپری دی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ دِيلَ بَوِي عَذَاب دردناک وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَشْجِيعًا او ندے نازل کرے من بتابان دا کتاب اللہ مگر لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ مگر دید پارا چت وضاحت کی دویتا دا حق مسئلی چی دوی بکی اختلاف کرے ہو اگا کم مسئلہ وا مسئلہ دا توحید وا یا مسئلہ دا قیامت وا چی دوی بکی اختلاف کرے ہو وَهُدًا ہدایت اور رحمت دا قوم دا پارا چی ایمان لری واللہ انزل من السماء ماء تدید یا نوسپین زمباب دے آیت نمبر 78 پوری خلاصہ دا جبدے کی شپک دلیلی عقلی دی او دی شپکو عقلی دلیلونو کی دا اشیاء دا منافع ذکر دے چی دا شیدونا مدلا ددی فیدی دا پارا پیدا کری دی دا بویتر آیت نمبر 70 پوری بیا پا 71 72 کی زجرون دی نہیں دا دا امثال شرکیونا دو مثالون دی دا معبود حق او دا معبود باطل او پا آخر کی تخویف اخروی دے واللہ انزل من السماء ماء اول دلیل عقلی وی اللہ ورید آسمان نوبو فاغیا بھی الارضا بیاتا دا کئی بدی اوبو سرزمکا پست ہو چیدونا نگر بارانی ورو باران نے دل دا فیدہ درکلا ان فی ذالک لآیتا یقینا پتی کی خامخان خدا حق قوم دا پارا یسمعونا چی حقی اوری سمع دا قبولیت مراد دا یعنی زر سر اوری وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً دم دلیل عقلی دے و یقیناً تاسو دا پارا پساربو کی لعبرتاً خامخا عبرت دے نسقیکم مما فی بطونہی منگسکو تاسو مانی دا غسنا چی دا دی پخیٹو کی دی
من بین فرث و دم پما بین د غشانو او د وینې د غشانو او د وینو مسکنا مون پتا سمان اسکوسو لبنن خالصا خالصی پئی سائغن چه خوشگوار وی للشاربین اسکن کلا چه پاسانے د مرین تیریگی خوشگوار من بین فرث و دمن ان دا خوراک چه کم کی نو دا پدریو ایسو کی تقسیم شی یو حصہ خوراک چه دا غین پی جوڑی شی دا یو حصینا وین جوڑا شی او سنورا اغا غشان شی نو برا غشان شی لاندی وین شی مز کی پی بی اللہ وی لبنن خالصا خالص پی نپکی آمیدش چرتا دا وین را دی نپکی دا غشان را دی او کا اللہ وی راغے نو تی مسکا خلقی نسکی نو اللہ وی بیدغ سی عبادت زما خالصو کا لکج میں دی دو گندگیانو مزنا خالص پیدر کری نو اشیاء و منافی دی دیکھے سائغا للشاربین ومن ثمرات النخیل والعناب او دا کجور او دا انگورو دا باغننا تتخذون منه سکرا تاسو داغین جوڑوی سرکا ورزقا حسنا او خراکنا خیستا ان فی ذالک لآیتا لقوم یعقلون یقینا بدے کی خامخا نخی دیگا قوم دپارا چی عقل لری وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ او وحی الی گلاستا رب إِلَى النَّخْلِ کجورتا إِلَى النَّخْلِ دا شہد تا مچیتا ان اتخذی من الجبال بیوتا ان مفسرہ دے تفسیر دا پارا لگا چی اوحا کی معنی دا قول پرتا دا لگا ان دا حق فعل تفسیر کئی چی آغا یا قول وی یا دا قول ہم بلکہ دا قول ہم معنی وی نو ایحا کی چونکہ دا قول معنی دا نو ان تفسیری جوڑی دیشی ان اتخذی من الجبال بیوتا یعنی ما دا شہد دا مچئی پا زڑکی واچولا دا خبرا چیتا جوڑاوا من الجبال بیوتا دا غروننا کورنا ومن الشجر او دا اننا ومما دا غنا یارشونا جدوی عبادی مانا دا ورمون پا فطرت کی واچولا چیتا با اخبر کور جوڑے یا بغار کی جوڑ کا او یا چی دے پونا کی جوڑ کا او یا دا عبادی لاندے جوڑ کا ثم کلی من کل ثمرات بیا چی دے کل مقام جوڑ کو نبیا بتخری من کل ثمراتی دا ہر قسم میوینا ہر قسم میوہ خوچ آغا بالکل خالص وی دا دی جو امیر وی امیر چی آغا دی کی نسبتاً پا جسم کی غٹ وی او چې کم موچی خوراک راڑی نڑنبے آغا چکئی دا غیر لیباٹری نا تیریگی کپا دی کسی گندگی راغلی بینو آغا در مڑا کی بیا دا دی تکا صدای موت تے سرم لاندی چه گوری نو دیر موچی دا غی جالی لاندی پا خواب جالی بی نو آل تکی مڑی پرتی بی ثم کلی من کل ثمرات بیا دا ہر قسم بیو نخورا او فصلو کی سبولا ربی کی ذلولا بیا روان شا پلار دا الاخبل رب ذلولن چے آسانی دی تاتا ہمواری دی دم دا اللہ یو دی دا پارا سہولت دے وڑی دا دا گبین مجھئی چے دا اخبل دا کور لارن خطا کئی بل دی که دا دے چے دا کم خواہ کم زیادہ دا سی پاسی نو دا بچ کم خواہ روانی نو دی خواہ دا دی کوری لکہ دا گبین والا چی دی نو دی چی کم دیا دی سنگا معلومی دی دا قبو والا زیادہ لڑشی چی علت دا مچئی را دی بیا گوری چی دا مچئی پاسی او پا کم طرف کی زینو آغا طرف کی او سو فاصلے مانی لڑشی علت دا دی دا چالے ثم فصلو کی سبول ربی کی ذلولا لکہ کدس کی دا نو دا بایل غریب گردی دا ٹول رد او کلبتنا یو کور رک و کلبل خدا دا اللہ نظام دے پاس کے دلتنا اچت چی دارے کا خپل کور تزی یخرج من بطونها شرابنا ازید غید خیٹنا شراب یعنی دسکلو شے
مختلف الوانه چې مختلف وی رنگونه داغي مختلف وی داغي رنگونه فيه شفاء للناس پاغي کی یو قسم شفا دا د خلقو د پارا شفاء نکره د نکره او نکره دا په مقام د اثبات کې چې د عموم فایده نه ورکوي بیا نو معنی دا دا چې واغې کې د هر بیماری شفا نه دا د خلقو حسن ظن دی شفاء للناس یو قسم شفا دا د خلقو د پارا خو بعد سلف د حسن ظن په بنا باندې وایي چې په دې کې د هر بیماری شفا ده نو الله یې ورکي خو اوس هغه د شفا نه وتلې ده دغه تقریبا 60 قسمه شاهدونه په بازار کې ملاويږي مسلمانانو لاس ته خطر کنا شفاء للناس ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون یقینا بدی کې خامخا نخیدی هغه قوم د پاره یتفکرون چې غور او فکر کوي والله خلقکم ثم یتوفاکم دلیل دی د دلیل حاصل دا دی چې صرف حقیقت صرف دومره نه ده چې ستاسو د روزي ذمہوار الله دی دومره حقیقت نه دی چې ستاسو د پرورش او د تربیت اسباب هغه پیدا کوي تر دې وی نه ده بلکې ستاسو د مرګ اختیار هم هغه څه کوي ستاسو د ژوند ټول اختیار هم هغه څه کوي نو یتوفاکم والله خلقکم الله پیدا کړی تاسو ثم یتوفاکم بیا به روح هم تاسو هغه اخلي دا د روح اغیستل انتظام هم هغه څه کوي ومنکم من یرد الی ارذل العمر بعد تاسو نه هغه څوک دي چې ورسول شي الی ارذل العمر بدترین عمر ته بدترین عمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا دا لام کئی دے او پا دی جملے سرا دا ارذل العمر وضاحت کئی چی ارذل العمر ستوائی بعد تاسونا حغا سوک دی چی ارسول شی الى ارذل العمر بدترین عمر تا لکی لا یعلم بعد علم شیئان و آخر کار نپوئی گی دے پس دا پوئی دونا پا حسیز بس جدت عمر تو رسی چی دا عقل کار پریدی سود ختم شی دی دا بیا ارذل العمر وائی دا بیا دے پا خلق مانی بوچ دا ارذل العمر دے بعد وی تاسو کنا آغدی چی ارذل العمر ترسی او بعد هغه دی چې د ارذل العمر نمخ کې مرشي ان الله علیم قدیر یقینا الله عالم دی قدیر قدرت والده والله فضل بعضکم علی بعض او الله فضیلت در کړی تاسو کې نه بعض لا علی بعض په بعض باندې فر رزق پر رزق کې دی کې الله تفاوت بیانې رزق کې رستو دلیلونو حاصل داو چې رزق الله در کړي اوس الله دین دا معلوم دا بیانې چې دا رزق چې کوم الله در کړي نو دا علی سویه نه دی په دې رزق کې تاسو برابر نه یې بلکې دا الله دا تقسیم د رزق چې دی دا په دې طریقه دی چې چاله لیک ور کړي چاله ډیر ور کړي چاله بالکل نه دی ور کړي دغه تقسیم کړي نو رد د شرکی عطائی هم پکی سنگا اللہ وی تاسو اللہ رزق کی تاسو لا درج بندی خدا یو آقا جوڑ کرے نو بلے غلام جوڑ کرے دے او فمن الذین فضلوا براد رزقهم على ما ملکت ایمانهم فهم فیه سوا وی چکم آقا دے آقا مالک هغه اخپل هغه مال اخپل غلام لا په تصرف کې د څه نو ور کوي چې هغه غلام د سره بالکل شریک شي دا د هغه زمانه د سوچ مطابق چې کله د غلامی دور وو نو هغه وخت کې چرته دا تصوري نشي کېده چې یو سړی با اخپل غلام ځان سره بالکل برابر اخبل تصرف کی شریک کی
دسی برابر چې غلام پاغه مال کې د تصرف د پاره د دنا د ایجادي غوښتو ضرورت نه لري دا اړو د چا وهم کې نه راته نو الله وی تاسو دسی نه کوي چې تاسو غلام دې پیدا کړي نه دي تاسو خو صرف الله تعالی کی ور کړي ته هغه ځان سره دسی نشي برابرول نه برابرول نه غواړي چې هغه د تا سره برابر شي په تصرف کې چې هغه دې بیا تصرف کوي او تا نه دی جادي نه غواړي نو الله چې خالق دې نو مخلوق د چر د ځان سره په تصرف کې برابرول شي چې هغه دې بالکل بیا خود مختار شي نو رد شو د شرک عطائی فما الذين فضلوا ندی هغه خلق چې فضیلت ورکړي شوی دی هغه ته براد دی رزقهم ورکول کی رزق خپل علامه باغ چا باندې چې مالکان شوی دی خلاصنا فهم فيه سواء چې دوی بي پدې کې برابر اف بنعمت الله يجحدون آیا نو د الله د نعمت نه انکار کوي والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله پیدا کړی تاسو د پاره تاسو د جنس نه بیبیان او پیدا کړی تاسو د پاره د بیبیانو نه دامن او مسی او رزق درکړی تاسو د مینت طیبات د پاکی دونا اف بالباطل یؤمنون آیا نو په باطل شذونو باندې یقین لري الباطل نه مراد دا چې د دې د عقیده د خپل معبودانو په باره کې چې هغه نفع او ضرر راځي هغه نفع او ضرر رسول شي پدی باطل مانی یقین لري او د الله د نعمت نه هم یکفرون انکار کوي ويعبدون من دون الله دا آیت اوس د مخ کی آیت تفسیر ده پدی حصہ کې تفسیر ده د اف بالباطل یؤمنون ويعبدون من دون الله دی بندگی د الله نه ما سوا د هغه چا کوي لا یملک لهم جنشور کولی غیر دیت رزق دا اسمان او دزمک نشین حصی او نه وصلری فلا تدربو لله الامثالا نبیان وی اللہ لدا مثالنا اللہ دی پاردا مثالنا مبیان وی لکه د هر زمانی مشرک دا اللہ دا پار مثال بیانی حقیقم بیانو دا اس زمانی والا خلقم بیانی جو گرم معمولی عہدیدار سڑے وی کنا هغه سکا چې تزین د چا په واسطه او وسیله بدی نو الله چې د ټولو بادشاہانو بادشاہ دې هغه تک د تلو په وسیله ولې نه پکار الله وی فلا تضربوا لله الامثال الله لدا مثالونه م بیانوي الله خالق دې په مخلوق مقیاس کوي ځکه د دنیا عہدیدار چې دې مخلوق دې د هر خبره نه ده پتا هر شی د په قدرت کې نه دی د ته نشته پتا چې دا راتلون کې په کم نیت را دي په ښه نیت را دي یا په بد نیت را دي نو د ته ضرورت دی چې د خپل حفاظت لپاره چوکیدار مقرر کی جنوبه باغې ګوري چې دا راتلون کې سړی د تلو او د داخلي دو صلاح یعنی د لایق دی چې د دې اجازه ملاو شي او کنه نو الله په مخلوق باندې مقیاس کوي چې الله تبم د تلو د پاره د واسطو ضرورت دی فلا تضربوا لله الامثال ولي ذکر ان الله يعلم وانتم لا تعلمون الله بهر څه کوي او تاسو په هیڅ نه کوئ ضرب الله مثلا عبدا مملوکا مثال دے دا معبود باطل او دا معبود برحق او د دوارو مثال دے په فرق کې د اختیار او د بی اختیاری چې یو څنګه فل اختیار دے او بل څنګه یې اختیار نشتا ضرب الله والله بیان کړی دی او مثال عبد مملوکا غلام چې مملوک دے قادر نه دے په هیڅ باندې ومن او بل هغه چې مونږ ورکړی هغه ته د خپل طرف نه رزق حسنه فهو ينفق منه سرا وجهرا هغه خرج کوي هغې کې نه په پټه او ښکاره آیا دی برابرې دی شي معنی یو غلام دی د هغه خپل هیڅ شی نشته هغه څه که کوڅه دي نه هغه هم د هغه د آقا دي
او بل چې دی آزاد سړی دی د هغه څخه هر یو شی دی هغې هر یو شیز کې هغې خپله مرضي چلی نو آیا دی دواړه برابرېدی شي وایي نشي برابرېدی لکه هر فطرت سلیمه والا سړی وایي چې دا نه دي برابر نو الله وایي د دې نه لږ په بره لړ شئ الله او خپل معبودان هم داسې وکړئ که نه ستاسو معبودان هغې څخه هېڅ اختیار نشته الله څخه د هر څه اختیار دی نو ستاسو معبودان الله سره چېرته برابرېدی شي الحمدلله ټول تعریفونه د الله دي چې دومره هم ومنله دا هم ومنله که نه چې داړه نه دي برابر خو بل اکثرهم لا یعلمون خو اکثر د خلکو نه نه پوهېږي دا وایي چې دا الله سره برابر نه دي لیکن بیا هم الله سره شریک کړي بل اکثرهم لا یعلمون وضرب الله دویم مثال دی دا دویم مثال چې دی د فرق کې دی په صفاتو کې وضرب الله مثلا الله بیان کړی یو مثال رجلین دو نارینا چې یو هغې کې نه ابکمو ګونګې دی لا یقدر علی شی چې هغې قدرت نه لري په هېڅ څیز وهو کل علی مولاه او دا بوج دی په آقا باندې اینما یوجهو چې کوم خوا یې استی نو نه راوړي څه فایده نو یو دا غلام دی چې کوڼ دی دا ګونګې دی خبرې هم نشي کولی بس په آقا باندې بوج دی چې کم کار دی استی نو سټیک کار نشي کولی او بل خوا څوک دی هل یستوي هو آیا برابرېدی شي دی ومن او هغه څوک چې هغې خبره کوي د انصاف او دی هم په صراط مستقیم باندې نو معنه دواړه نشي برابرېدی ولله غیب السماوات دا د مثال تتمه ده ځکه چې الله د پاره دی غیب د اسمانونو او د ځمکو وما امر الساعة الا کلمح البصر او نه د معامله د قیامت مگر د سترګې رب او هو اقرب بلکې د دې نه نږدې ځکه الله د په هر څه باندې قدیر قدرت والا والله اخرجکم من بطون امهاتکم د دې نو شپږم باب دی آیت نمبر 83 پورې والله اخرجکم خلاصه دادا چې په دې کې څلور دلایل عقلیه دي او په څلورو واړو عقلي دلیلونو کې تذکیر بالنعم دی آخر کی تسلی دا او زجر قال والله اخرجکم الله راو باسی دی ایتازو من بطون امهاتکم ستاسو د میندو د خېټو نه لا تعلمون شیئا چې تاسو نه پوهېدئ په هېڅ څیز باندې نه پوهېدئ بیا وجعل لکم السمع والابصار والافئده پیدا کړه الله تاسو له غوږونه سترګې او زړونه چې تاسو شکر وکئ علم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء آیا دی سوچ کړی دی مارغانو ته چې تابع شوي دي په فضا د اسمانونو کې ما یمسکهن الا الرحمن چې نشي ایسارولی دی مارغانو لره الا الله بې د الله نه بل څوک یقینا په دې کې خامخا نښې دي هغه قوم لپاره یؤمنون چې ایمان لري والله جعل لکم من بیوتکم سکنا او الله پیدا کړي تاسو د پاره تاسو د کورونو نه سکنن زیاده آرام او پیدا کړي تاسو لا من جلود الانعام د څاروو د څرمنو نه بیوتن کورونه تستخفونها چې تاسو سپک مومئ یوم ظعنکم پرز د سفر پرز باندې تاسو ته هغه کوټې اسانې او سپکې محسوس کېږي یعنی خیمې یوم ظعنکم پرز د سفر و یوم اقامتکم او پرز د دې رکیدو ومن اصوافها او د څاروو د وړۍ نه و اوبارها او د پشم نه و اشعارها او د هغې د ویښتو نه الله جوړ کړي تاسو له اساسا سامانونه و متاعا او فیدې الى حین لیکن تر یو وخت پورې والله جعل لکم او الله پیدا کړي تاسو له مما د هغه څه نه چې الله پیدا کړي ظلالا سوري وجعل لکم من الجبال اکنانا او الله پیدا کړي دي د غرونو نه غارونه وجعل لکم سرابیل او پیدا کړي تاسو دپاره سرابیل قمیصونه تقیکم الحر چې تاسو بچ کوي الحر د ګرمۍ نه وسرابیل او چې قمیصونه دي چې تاسو ساتي باسکم د جنګ نه
سرابیل دی چې تاسو بدن د ګرمي د حرارت نه محفوظ ساتي او دغه سیسه قمیصونه دي جامې دي چې تاسو د یخ نه محفوظ ساتي خو چونکې مخاطبین اولین عرب کې د یخ تصور نو هغه اونوي بس چې کوم هغه ته ضرورت وو هغه وویلي او تقیکم باسکم دین مراد د جنگ سام دغه لباس یعنی زرا وغیرہ نو معلومه شوا چې د ځان د حفاظت دپاره تدبیر چې دی دا د تقدیر نه خلاف خبره نه ده دا د توکل نه څه خلاف نه ده خپل الله وایي تقیکم باسکم کذالک یتم نعمته علیک دغسی اللہ پورا کئی اخبر نعمت بتا سوانی لعلکم تسلمون چې تاسو تابدار شئی امنی تاسو فَإِن تَوَلَّوْا تسلیدا فَإِن تَوَلَّوْا نُکدئی مخوارو نبیابا جذاب محضوب فی فلا تبعت علیکا نپتا باند سملامت یا نشتا ولی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ زکا یقیناً پتا خو صرف رسول دخکارا نو تا خو اخکارا رسول کړي دي مناول ستا په اختیار کې نه وو یعرفون نعمت الله ثم ينکرونها دوی پیژني نعمت د الله او ثم ينکرونها بیا انکار کوي د هغې نه واکثرهم الکافرون او اکثر دی کنا الکافرون ناشکر دی یعرفون نعمت الله ثم ينکرونها دا نعمتونه د الله وی پیژني چې دا د الله نعمت ده او بیا انکار کوي دا غینا دی کې غور پکار دی دا نعمتونه د الله دی غي پیژندل وی د مکه خلکو چې باران الله وري اولاد مولا الله را کړي د زمکه نه د زمونږ د رزق اسباب دا الله زرغونی دا هر څه هغه منی یعرفون نعمت الله خدای منی چې الله را کړي لیکن د دې 360 خدایانو په واسطه باندې ندی ته الله انکار ویلی دای منل چې الله مو باندې ډیر فضل دی خو ولی ځکه چې موږ دا 300 شپېته چې کوم ځان ته ایښي دي د دې بندګي کوو نو د الله دا فضل د دې په واسطه باندې د موږ ته نعمتونه د الله منی پځان منی لیکن مل کې واسطه منی دې ته الله کفران ویلي دغه دې موږ په معاشره کې سود څومره نعمتونه دي چې موږ منو خو لیکن په واسطه باندې دې ته کفران وایي دا هغه یو منل چې دا بارانونه الله وري لیکن د دې 300 شپېتو په واسطه یعرفون نعمت الله ثم ينکرونها واکثرهم الکافرون ويوم نبعث من كل امه شهيدا اوم باب دے آیت نمبر 113 پوری او بدی اوم باب کی تخویف اخروی ذکر کئی ترغیب الی القرآن دے ترغیب دے ایفاء عہد تا او زجر دے بے انکار النسخ بیا بشارات دی تخویفات دی اول آیت کی دا آیت نمبر 99 پورے تخویف اخروی دے تفصیلا وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَكَلَّ جِبَمْغَرَا پورتکود ہر امتنا یو گواہی کو ان کے ثم لا يؤذن للذين بيابا اجازت نور کی کافران تا ولا هم يستعتبون ونبتن توب قبلیگی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ تخفیف اخروی وکل چوبری ظالمان عذاب لران نبشیس بکولید عنهم ددینا ولا هم ينصرون ونبدیت مولد ورکیگی وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا تخفیف اخروی او کل چوبری مشرکان شرکاءهم اخبر شریکان لرا قالوا ندی بوایها ربنا اے رب دمونگا آولائی دغدی حغاد مون شریکان چی مونگا بلل بیدتانا فالقوس الیہم ندی بپیش کی حغیتا القولا جواب
دی بولا جواب ورکی چه انکم لکاذبونا یقینا تاسو کو خامخا دروغ جنئی والقوا الاللہ یومئذ السلام او پیش بکی اللہ تا پاغرت مانے السلام دروغ خبری وضل عنهم ما كانوا يفترون ورب شد دین حغاچ دی بجوڑوی الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله تخویف دے مذلین تا الذين خلق كفروا چې کفر کړي او خلق من کړي دي د الله د لارې نامون به سیوا کو دی له عذاب واساد عذاب نبی ما كانوا يفسدون زکا چې دی فساد کو و یوم نبعث فی کل امه شهیدا تخفیف دے او په کوم ورځ چې موږ راپورته کوو په هر امت کې یو گواهی کوونکې په دی باندې من انفسهم د دی د نفسنا وجینا بک شهیدا علی هؤلاء یوم براول تا په دی باندې گواه ونزلنا علیک الکتاب تبیانا ترغیب الی القرآن او نازل بکومږه نازل کوم پتا باندې دا کتاب تبیانا لکل شیء وضاحت دے دا ہر صد پارا ہدن و رحمتن و بشرا للمسلمین او زیر دے مسلمانانو تا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان دا گویا تائید دے دا تبیانا لکل شیء چی قرآن دا ہر ضروری سیز دا پارا تبیانا وضاحت دے داغی یو نمونہ ذکر کئی پا آیت کی جدا جامع آیت دے ٹول دینی اسلام و دا ٹول احکام دا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان یقینا اللہ وینا کئی دا عدل و دا احسان و ایتاء ذی القربا او رشتدار تا دا ورکولو وینها او من کئی دا بی حیائی او دا بدنا والبغی او دا ظلمنا یعیدکم لعلکم تذکرونا اللہ نصیحت کئی تاسو تا جتاسو نصیحت والی دا دا طول احکام و جامع کتاب دا جامع آیت دے دا وجہ واچ دا تقریباً بعد جمعی پا خطبوں کی دا ویرکی کی او ویرکی دبا و دا جمعی پا خطبہ کی دا آیت داخلول غالباً دا عمر ابن عبدالعزیز دا زمانی نشورو شی دا خطیبانانی درو سپو روائی ان اللہ یامر بالعدل والاحسان یقیناً اللہ وینا کئی دا عدل و احسان ندری پکی اوامر دی او دری پکی مناہی دی دریو اوامرو کی یو عدل دے بل احسان دے او درم ایتا او دری نواہی دی یو پکی فحشا دے او بل دے منکر او درم دے البغ ذکر دا تموی چی دی کی دین اسلام ٹول داخل شو ذکر چی احکام شرعیہ پا دو قسم دی یو معمورات دی او بل منحیات دی نو دوڑا پکرالل معمورات بیا پا دو قسم دی حقوق اللہ حقوق العباد او منحیات بیا پا دو قسم دی حقوق اللہ حقوق العباد دا ٹول پا دی کرالل بیا حقوق اللہ چی دی اگا پا دو قسم دی یو خودی عقائد او عبادات او دا عبادات اوقات داغی مقدار داغی کیفیت دا یو قسم شد نو العدل کی دیتا اشارہ دا العدل کی دا احکام شرعیہ اول قسم دا معموراتو یعنی حقوق اللہ او عقائد عقائد چی عقیدہ با سنگ ساتی یا اعمال دین و عبادات دی عبادت بسو کے سنگ بے کے پکم طریقہ بے کے اولی بے کے اتباع اخلاص والاحسان احسان کی دا حقوق اللہ دویم قسمتا اشارہ دا چاگی توئی مقادیر و کیفیات چی سنت نا تعبیر کی گی ندی کی سنت دا اشارہ دا الاحسان او ایتاء ذی القربا کی حقوق العباد دا اشارہ شوا الفحشاء المنکر دا منحیات و اول قسم او بیا دا منحیات و اول قسم یعنی حقوق اللہ دا بیا پتو قسم دی بعد آغا چی دا آغای بدی عقل نہ معلومی گی بعد آغا چی بدی دا عقل نہ معلومی گی عقل نہ علاوہ شریعت نہ معلومی گی نو اللہ وی وینہا او من کئی اللہ الفحشاء دا فحشاؤنا
د بی حیائی کارونو نا والمنکر او د بدو کارونو نا والبغی او د ظلم نا یعیدکم اللہ نصیحت کی تاسو تا چی تاسو نصیحت والی وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ او تاسو پورا کئی لوز دا اللہ چکل تاسو لوزو کئی او مماتوئی الایمانا قسمنا بعد توقیدها پست مضبوط والینا حالانکہ تاسو جوڑ کرے بھی اللہ پتاسو اخبر زان مانی کفیلا ذموار نو دا اللہ دا نوم با بیا خیال ساتی او چی سا قسم دی کرے اگر پورا کے یمین یو انفرادی قسم کو داغی دری قسم دی سورة البقرہ و مائدہ کی بیان تیر شو او کل یمین چی دے پا یو عمومی معنی را دی معاہدہ ندل دا صفا ظاہر دا دے چی دا یمین آغا دا معاہدی پا معنی کی دے ذکر دل دا وائی چی لا تنقض الایمانا قسمون بنماتا وائی بعد توقیدها چی کل تاسو آغا قسمون اوکئی او کم چی انفرادی قسم دے نو داغی پبارکی خود ماتولو اجازت شتا لکہ نبی علیہ السلام ہوئی چی من حلف علی شیئن فرعا غیرها خیرا منها نو فل یکفر اغید کفارہ ورکی او فل خالص تشی نو لا تنقض الایمان کرین دا چی دلتا یمینونا اغا انفرادی قسمون ندی معاہدی مراد دی ان اللہ یعلم ما تفعلون یقینا اللہ پوئیگی پاغس جتاسوی کوئی ولا تکونو کاللتی نقضت غزلها ولا تکونو او مکی گئی تاسو پشاند آغا خزے چی آغا سپردلے بھی حقی غزلها اخبر سپرنسی مخیبا پا چرخی باندی کارونا کی دل چرخا بے ورطوی نو دی کی آیتونو کی یو تمثیل دے دا نقض آہد او سوک مفسرین وائی چی دا صدا سے بی دماغا ہوندے زنانا وا پا مکہ کی چی طول رد بی آغا چرخا بی او چلولا او چی ما خام بشون آغا عرص بی اوس پڑھ ختم بیکلا نو بنا بر تمثیل اللہ وائی چی تاسو دسی اخپل معاہدی کلکی گئی او آخر کی ماتی گئی دسی مکہ ہوئی لا تکونو کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت پس دکلکوالنا انکاثن ٹکڑے تتخذون ایمانکم مانا اتتخذون ایمانکم آیتا سجوڑوئی قسمنا اخفل دخلم بینکم بخفل منس کی بیکار ان تکون امتن ہی اربا من امہ دا چی ویبا یو ڈلا چی اغبا دیروی دبل ڈلینا مانس تاسو بطور مثال اللہ ذکر کئی چی گورا تاسو دا کسرت دا وجنا قسمون مماتوئی مانا یو ڈلی سرستاسو معاہدہ وشوا دعا دا خیر جورتوائی اغور سر وشو او چی تاسو قتلا چی دا بل ڈلا سیوا شوا ترکی اغی اکڑا نو فوراں دا قسمون مات کرل دا اغی سر لڑی دت مکوئی وئی ان تکون امت ہی اربا من امہ ولی ذکا انما یبلوکم اللہ بھی دا انما علت دے دا ان تکون امت ہی اربا من امہ دا حالات چی بدلی کی نو دا ہو امتحان دے نن دی ڈلا دی سیوا دی نو سباب آغی کمزوری شی لگتا سو دا ملک حالاتو تا گو رہی کنا انما ان تکون امت ہی اربا من امہ دا دس حالت دے جب بدی مانے سو خطیت سر فیصلی نشی بولے جب مون بدسی ہوکو دا سہر ماخام نہیں پتا ماخام والو دا سہر نہیں پتا ماخام کی کرسی دا وزیر آدم خالی سی سہر پی بل سوکی چہرے بدلی کی را بدلی کی خلق پیو بر سر جمعون کئی جہالت ان تکونان اللہ وی قسم لحاظ بس آتے گرے قسمون بمات دید وجنن ماتا وی چی بلا ڈالا ترکی اگڑا حکومت آغی تا ملاو شو نو اس آغی پس اس غلا چی سباد آغی نا لڑشی نو بیا بل پس اس غلا نا دا حالات چی دی انما یبلوکم اللہ بھی یقیناً اللہ دی سرا تاسو ازماوی نا استاسو ازمائش تے وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَامَخَا اللہ ببیانی تاسو لا پرز قیامت ما حغس جتاسو بکی اختلاف کو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا
او که الله غفتلی نو خامخا تاسو به یو ډله جوړه کړي وای لیکن الله گمراه کوي چاله چې غواړي او هدایت ورکوي چاله چې غواړي خامخا تپوس بکیږي تاسو نه د هغه کارونو باره کې چې تاسو کول ولا تتخذوا ایمانکم په دې کې منع ده د نقض عهدنا د هغه سړي دپاره چې مقتدا دی پیشوا دی چې ته ګورې معاهده مه ماتو ځکه که ستا قدم وښویېدو نو پوره د قوم قدم به ښویېږي ولا تتخذوا ایمانکم دخلا او مه ګڼئ تاسو قسمونه خپل دخلا بېکاره په خپل منځ کې فتزل قدم بعد ثبوتها ورنه وبخویږي قدم پس د ټینګوالي نه او وبسکئ تاسو سوء عذاب بما صددتم ځکه چې تاسو منشي وئ د الله د لارې نه او تاسو له به وي عذاب عظیم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قلیلا منع ده د نقض عهد نه د دنیا د حرص دپاره د دنیا د لالچ او د دنیا د عهدو او د رتبو دپاره چې چا سره د معاهده کړي د هغه معاهده ترسره کا د دې اصول دپاره مه ماتو ولا تشتروا ما اخلئ تاسو د الله د لوز بدله کې ثمنا قلیلا فیدې لږې انما عند الله یقینا هغه شی چې الله څخه دی هغه غوره دی تاسو له که تاسو پوهېږئ نو ترغیب شو الی الجنت ما عندکم ينفد وما عند الله باق دم د علت دې د ما قبل او تزهید فی دنیا ذکر کوي وایي ځکه چې تاسو څخه دي نو هغه به ختم شي او څه چې الله څخه دي نو هغه به پاتې وي ولنجزین الذین او خامخا موږ به بدل ورکو صبر کوونکو ته د هغوی د اجر باحسن ما کانوا یعملون د هغه بهترو عملونو د وجې نه چې دوی به کول من عمل صالحا بشارت دے هغه چاله را چې عهد پوره کوونکي دي من عمل صالحا من ذکر چا چې عمل وکړو صالحا نیک نارینه وي یا زنانه په داسې حال کې چې و مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه نو خامخا موږ به ورکوو هغه ته حیاتا طیبه ژوند طیبا مدیدار من عمل صالحا من ذکر او انثی چا چې عمل وکړو که هغه نارینه وي که زنانه وي لیکن شرط دا چې مومن وي الله وایي فلنحیینه حیاتا طیبه نو خامخا موږ به ورکوو هغه ته ژوند طیبا مدیدار ژوند به ورته ورکوو دین مراد حیاتی دنیاوي ده دنیا دا ژوند به مدیدار شي طیب بشي صفا سوتره بشي ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون او خامخا موږ به بدل ورکوو دوی ته د دوی د مزوري د هغه ښو عملونو د وجې نه چې دوی به کول فاذا قرات القرآن نو ترغیب دی الی القرآن سره د آدابونه نو کله چې ته لولې قرآن نو پناهي غواړه د الله نه چې هغه شیطان مردود دی انه لیس له من سلطان یقینا نشته دی هغه دپاره څه زور په ایمان والو باندې او په هغه چا چې په خپل رب باندې بروسې کوي انما سلطانه یقینا زور د هغه چلیږي په هغه چا باندې چې ملګرتیا کوي د هغه سره او هغوی هغه سره مشرکون شرک کوونکي دي وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ مخکې حکم وشو د استعاذې چې کله ته قرآن لولې نو ته مخکې د الله پناهي وغواړه هسې نه چې شیطان پکې رکاوټ واچوي اوس د هغه د رکاوټو یو څو صورتونه ذکر کوي چې هغې کې نه اول شبهه ده د نسخ نو وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ او کله چې موږ بدل کړو یو آیت په ځای د بل آیت کې والله اعلم بما ينزل حالانکه الله ښه پوهوي بما په هغه آیت باندې چې الله یې نازلوي الله ته پته ده چې کوم ناسخ دی نو دی هم الله ته معلوم دی منسوخ هم الله ته معلوم دی لیکن دې نه باوجود دی څه وایي انما انت مفتر یقینا ته خو د ځانه جوړونکی ځکه ستا نن خبره د پرون خبرې نه بدله ده نو دا خو الله نشي کېدی بل اکثرهم لا یعلمون قل جواب دی دا انت مفتر جواب دی او
انت مفتر قل نزله روح القدس او آیا چې نازل کړی دی دل پاک روح من ربک استاد رب د خوانه بالحق په حق سره لیثبت الذین آمنوا. دا د قرآن د نزول د اغراضنا یو غرض دام دی. الله نازل کړی دی یعنی روح القدس نازل کړی دی استاد رب د خوانه راغلی دی بالحق په حق سره. هغه حق سره لیثبت الذین آمنوا چې مضبوط کی ایمان چاله را چې ایمان راوړی دی او هدن هدایت دی و بشرا للمسلمین او د مسلمانانو دپاره زیری دی. دای مقاصد ذکر کړل. قرآن وی دی دپاره روح الامین راوړی دی. یو خدا چې ایمان والو لا تثبت حاصل شي مضبوط شي. دویم دا چې مسلمانان جر د لار خطا نه کی د لارو نیوي هدن دی. او دریم دا چې دا دی دپاره زیری شي چې دی ته خپل د مقام احساس وشي. درې واړه غرض تاسو غور وکړئ نو دا حل حاصلېږي چې د قرآن مطلب باندې سړی پوه شي. نو معلومه شوه چې قرآن نازل شوی دی صرف او صرف دیله چې کم امت باندې دا نازل دی چې هغه امت دینا لار عموم دی. هغه امت د دې په مطلب باندې ځان پوي کی او بیا د قرآن نه خپل په زندگی او په ژوند کې راهنمایي واخلي. په افسوس دا لکه سفیان ابن عیینه وی قرآن الله راوړی و نازل کړی و لتدبر د غور او فکر دپاره چې مسلمانان با په دې کې غور او فکر کوي او د ځان لا د ژوند رانمایي به ترنه حاصلوي. وجعلوه للتلاوت دی قرآن مهد د تلاوت کتاب وکړه. بس دی صرف د تلاوت حد پوری اکتفا وکړه چې دا د الله کتاب دی تلاوت. اوس هغه تلاوتي تعلق هم د قرآن سره ډېر کم دی خو ډیر دی نو هغه د تلاوت حد پورې. تدبر غور فکر مطلب باندې ځان پوهول دا خو په مخصوص طبقه کې ناپید مخصوص لکه مونږ خلک مدارس والا علم او علما والا طالب علم خلک په دې کې نشته. دې کې دا احساس او شعور نشته چې قرآن لکه د چندی موقع چې راځي نو مونږ وایو چې مونږ دې کې قرآن سنت بیانوو پڑھاوو او قرآن سنت سره چې کوم حال مونږ جوړو نو هغه مونږ ته پته ده چې چنده وي لکه خلک خدا پوهېږي چې دې کې قرآن پڑھاویږي او سنت پڑھاویږي احادیث پڑھاویږي او حقیقت همدغه مطلب همدغه پکار دی. دا چې کوم نور فنون دي نو هغه خو خادمان دي علوم عالیه دي هغه مونږ دې دپاره وایو یا لولو چې مونږ ته د قرآن زده شي. خو لیکن چې کوم مقصد و نو هغه داسې پسې کوش پاتې شو. که چاته ووایي نو دا قرآن خو بس اسان شی دی که نه چې عربي دله راغله نو قرآن دله راغی. دا بیا صحابو بیا په دې اولې تپوسونه کول چې یا رسول الله د صحابو نو سوا تاسو له عربي راځي چې تاسو په عربي باندې قرآن زده کوئ. نو ترجمه د قرآن بیل شی دی مطلب د قرآن بیل شی دی او تعلق ور سره بیا بیل شی دی. مونږ وایو چې د معاشرتي مجموعي طور باندې خپل تعلق د قرآن سره جوړ چې دی په فکری او په عملی اعتبار سره قرآن ته دھیان پیدا شي. عقیده د قرآن نزد شي. علم عمل او اعمال چې دی دا د قرآن نه مناسب. نګوره قرآن الله وی نزل روح القدس من ربک بالحق. یو غرض دا چې یثبت الذین آمنوا چې ایمان والا کلک نو تلاوت به څنګه کلکوي. دا خو به هلو کلکېږي چې قرآن کې دی د الله وعدې ووایي. قرآن نه دی خپل د مستقبل ژوند دپاره راهنمایي واخلي. در دې زمانه کې مسلمان دی موجوده پریشانیانو نه نشي وتی چې تر څو پورې موږ د خپل مستقبل دپاره راهنمایي د قرآن نه وانه چې څو پورې به موږ خپل مستقبل دی طاغوتي میډیا باندې ګورو نو پریشانی به سوا کېږي. دا خو ټول د طاغوت جال دی. موږ ته
د مایوس کن خبرې ملاویږي، مایوس کنې. او که موږ هغه پرېښودو، قرآن چې کوم مقصد له راغلی لیثبت الذین آمنوا، نو دې کې د دې په رڼا کې، د دې په آینه کې که موږ خپل مستقبل وګورو نو بیا مایوسي نشته. بیا به موږ وایو چې دا موجوده حالات عارضي حالات دي، دا به تیر شي لکه په بني اسرائیل هم راغلي وو، دا به تیر شي لکه د موږ مسلمانانو باندې مکه کې هم راغلي وو، تیر به شي. او که دا قرآن موږ پسې پوش واچو او دې میډیا ته کېناستو نو دی به وایي اوس دا دي او سبا به دوه شي، بله ورځ به څلور شي، بیا به شپږ شي، نو بیا مایوسیان دي. نو هر غرض چې دی هغه په دې بنا دی چې موږ قرآن باندې ځان کړي. او دا هسې د ابلیس ډوکي دي چې قرآن عربي کې دی، موږ پښتاني موږ سره د پښتو نه ولې انګریزي نه دا زده کړې، څه بده خبره نه ده، زده کول پکار دي. خو دا نورې ژبې ولې موږ زده نه کړو؟ محنت ده. و هلته موږ ته چونکې د دنیا څه فایده ښکارېږي نو هلته محنت کوو، او د قرآن په زده کولو کې موږ ته د دنیا څه فایده نه ښکارېږي. نو دې کې دا معمولی محنت له معمولی امتیاز. ولقد نعلم انهم یقولون، تسلی او جواب دې د سوال. ولقد نعلم او خامخا موږ پوهېږو، الله وایي موږ ته پته ده، انهم یقولون چې دوی خلک وایي انما یعلمه بشر، چې یقینا دی محمد دا یو بنده ښودنه کوي. مکی خلقو بوی یو نصرانی غلام و دچا، نبی علیہ السلام ورسکه با هغه ورسکه توراتو چونکه کتابی و نصرانی و نو خبرې مبرې به کولې، نو دی بوی چې دا نصرانی غلام ته خبرې خای وي، او حال دا چې هغه عجمی وو. الله وی وګوره لسان الذی یلحدون الیه، جبا د هغه سړي چې دی ورته نسبت کو عجمی عجمی وا، وهذا او دا قرآن هو لسان جبا د عربی مبین صفا جبا عربی. نو یو عجمی سړی به دومره صفا د جبې عربي جبه کې څنګه خبرې وکړي؟ ان الذین تخویف د منکرین قرآن ته، یقینا هغه خلک چې ایمان نه لري د الله په آیتونو باندې، الله هدایت نه ورکوي دی، دوی له به عذاب علیم دردناک. انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات الله، دا جواب دی دا غي د دې قول چې دې پیغمبر افترا کوي. الله وی انما یفتر الکذب، یقینا دروغ هغه خلک جوړي چې الله آیتونه نه مني، نو دې وسنګ دروغ جوړي. واولئک هم الکاذبون، او دغه دروغ جن دي په خپل. من کفر بالله، چا چې انکار د الله کو من بعد ایمانه، پس د ایمان نه، الا من اکرها وقلبه مطمئن بالایمان، مگر هغه څوک چې مجبور کړي شو زړه د هغه کلک وي په ایمان، دا د مستثنا شو. خو د دنه ما سیوا چې چا د ایمان راوړلو نه رسو انکار وکړو، ولکن من شرح بالکفر، لیکن هغه څوک چې سینې پرانیستله کفر ته، فعليهم غضب من الله، نو بدی بوی غضب د الله او دوی له بوی عذاب عظیم. دا ولی ذکا چې بانه مستحب الحیات الدنیا للآخرة، یو وجدا وا چې دی خو هغړه ژوند دنیاوی با آخرت باندې، او یقینا الله توفیق نو ورکي القوم الکافرین، کافر خلق دا. اولئک الذین، ما قبل نتیجه په دنیا کې دغه دی هغه خلک چې الله په مهر لګو په زړونو باندې، په وګونو او په سترګو باندې، او دغه دی غافلا. لا جرم، نتیجه د ما قبل په آخرت کې، لا جرم نشته دی هیڅ شک، یقینا دی په آخرت کې وی تاوانیان. ثم ان ربک للذین، ثم د تعقیب ذکری لري، ثم ان ربک للذین، ترغیب دی هجرت تا، چې دا د اکراه الکفار نه د نجات ذریعہ ده. معنی کده سي دیا کی چې کافر تسلط لاندې د کافر زور دی، تا خپل اسلامی ژوند په اطمینان سره نشي تیرولې، نو بیا ملک خدا تنگ نیست او پای گدا لنگ نیست، بیا به ته هجرت وکړي. وای ثم ان ربک للذین، بیا دام واورا چې یقینا ساره هغه چا د پاره چې هجرت وکړو من بعد ما فتنو،
پس دینا چه ضرورون و رسول شلا غیتا ثم جادو بیئی جہادو کو صبریو کو یقینا رفستا پس دینا خامقا غفور الرحیم دے یوم تاتی دا ظرف دے دا غفور الرحیم دا پارا تخبیب اخروی دے تارکین ہجرت دا پارا یوم تاتی کل نفس پکمرت جبراسی ہر سڑے تجادلو عن نفسها چی کوشش بکی دخبر زاننا دا عذاب دا لرے کولو وتوفا کل نفس نو پورا پورا باور کریش ہر سڑی دا بدل دا عملونو چی دکڑی وی وهم لا یظلمون و پتی بدلم نکیگی وضرب اللہ مثلا تخویف دنیا کی دے مشرکین اللہ او وضرب اللہ مثلا اللہ بیان کردے یو مثال قریتن یوکلے چکانت آمنتن وہ اغکلے امن والا مطمئنتن پا قلار وہ یاتیها رزقها راغب راتبا غیتا روزیدا غیر غدن پا فراقا من کل مکان دہر خانا فکفرت بانوم اللہ نوغینا شکری دا اللہ دا نعمتن اکڑا نوسکو اغیکلی والو تا اللہ لباس الجوئی عذاب دلوگی والخوف او دیری بما کانو یسنعون زکت دا غاملون دا وجنا چی دی بکول مفسرین فرمائی چی دی مثال دے قوم سبا چی ہر قسم نعمت ہر قسم سہولت آغا والا اللہ ورکڑے وہ خواغید آغا نعمتنو نا قدری اکڑان و اللہ برباد کرے او بلکہ تعیین تا ضرورت نشتا ہر آغا کرے ہر آبادی چی آغای مانے اللہ یو خصوصی نعمتو نکڑی بھی او آغید آغا نعمتنو قدر ان نکی نو دا آغای انجام دسیبی لگا مکی خلق وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ أَوْ خَامَقَارَ غَلَ دَيْتَا يُو رَسُولٌ مِّنْهُمْ دَيْكِنَا فَكَذَّبُوهُ دَادَ فَكَفَرَتْ بِأَنْهُمِ اللَّهِ تفسیر شکرا فَكَذَّبُوهُ نو دے تکذیب کو داغ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابِ دا تفسیر شو دا اذاق اللہ لباس الجو نونی وہ دید العذاب وهم ظالمون بدسیال کی چیو دید ظالمان فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ داؤس اتم باب دے دا صورت آخر پورے خلاصہ دادا رد دے دا شرک فی التحلیل و التحریم یو دلیل عقلی دے دا مشرکان و دا رد دا پارا ترغیب دے دعوت و تبلیغ داو پینزا آداب فَقُلُوا نخری تاسو مما دا غسنا چه اللہ در کری تاسو دا حلالا طیبا و شکر کوئی دا اللہ دا نعمتنو کا صرف دا عبادت کوئی انما حرم علیکم المیتتا یقینا اللہ کو حرام کری پتاسو مردارا والدماوینا ولحم الخنزیر او بخاد خنزیر او حغا جنام زد چید غیر اللہ دا پارا فمن اضطران آغسوک جی مجبور شو بدسیال کی چی نبی اغیر طلب کو ان کے او ندہد نتیری دن کے نو اللہ نے غفور الرحیم دا آیتنو چی صورت انعام کی منددی حوالہ ورکڑی وقد فصل لکم ما حرم علیکم چی دا جب ماضی سیغت ذکر آگلی دا چی دا دی تفصیل پا صورت نحل کی شیعو لیکن دی آیتنو کم سناسا دا تحریمات و دا تحریلات ذکر دے وَلَا تَقُولُوا وَمُوَائِي تَاسُ لِمَا حَوَسِذْ پَبَارَكِ تَسِفُ أَلْسِنَتُكُمْ چِ بیانی استاسو جبی الْقَذِبَا دَرُوغ الْقَذِبَا لا تَقُولُوا مفعول دے هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ چِ دا حلال دے و دا حرام دے لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْقَذِبَ ورنہ جوڑ بکی پا اللہ من دروغ یقیناً غسوک چی جوڑی پا اللہ دروغ لا يُفْلِحُونَ نشی بچ کی دے متاع قلیل جواب دواہا سنگ توائی جلا یفلحون نشی بچ کی دے حال دا جی پاقی کو اس عذاب نرادین و اللہ وینا متاعن قلیل مدیدی سنگی او دیل ببی عذاب علی مندرناک وعلى الذین حادوا و یہودیان بعد منگا حرام کریبو حغسر جی قصصنا علیکا جی منگا بیان کریبو علیکا بتا باندی ددین مخی جی کب شدون منتامانی ددین مخی بیان کری دی یعنی سورت انعام کی سورت الانعام کی بیان شیو وما ظلمناهم ومن ظلمنو کڑے باغیمانی خدید اقبل زانو بانی یظلمونا ظلمنا قول دلتوی وعلى الذین حادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل
په یهودیانو چې مونږ څه حرام کړي وو نو هغه مونږ ته د دین مخکې وویلې او دین مخکې چرته ویلي دي سورة الانعام کې تعارض راغی سورة انعام کې مونږ ویلي وو چې قد فصل ذکر ویلي دي چې دا تفصیل مخکې شی وو په سورة النحل د هغې جواب حاصل دا و چې نحل مخکې نازل شوی دی او سورة انعام رستو او دلته اوس وایي چې من قبلو نو دام اشاره ده سورة انعام ته نو دلته مونږ وایو چې دا تفصیل مخکې سورة الانعام کې شی دی نو مطلب انعام مخکې نازل شوی دی نحل رستو نو دا خو د دواړو خبرو منځ کې تعارض دی نو دې کې حقیقت وایي دا دی چې سورة النحل مخکې نازل شوی انعام رستو نازل شوی دی سورة النحل چې کله نازل شو نو رستو په یو موقع باندې کفار مکه او د سورة النحل په دغه آیتونو باندې اعتراضونه وکړل نو د دې د اعتراضونو په جواب کې سورة انعام کې بیا تفصیلات راغلي نو دغه حواله د سورة انعام ورکړه اگر چې رستو نازل شوی و لیکن تفصیلات پکې باقی کی دغه اعتراضونو جوابونه وما ظلمناهم من ظلم نو کړه باغی معنی ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلمونه کول ثم ان ربک للذین ترغب التوبه یقینا سار باغ چا د پارا چې عملونه کوي نه بد بجهالت فنا په سرا ثم تابوا بیا توبه کی پس دینا او عمل درست کینو یقینا سار دین رستو خامخا غفور الرحیم دے ان ابراہیم دلیل نقدی ذکر کئی دا حضرت ابراہیم نا رد دے دا ټولو مشرکانو او نه صفات دا حضرت ابراہیم ذکر کئی وی ان ابراہیم کان امتا یقینا ابراہیم خو یو پیشواو پسان کی امت وی امت قانتا للہ تابدار دا اللہ حنیفا یکسون و غیر مشرکانونا شاکر لانعمه شکر گزار ہو دا اللہ دا نعمتنو ورکڑے و اللہ او خولی و آغتا صراط مستقیم ورکڑی و آغتا بدنیا کے خزندگی ہو یقیناً وہ پاخرت کی خامخا دا کامیاب خلقنا بیا وی اکڑائی لئی کتاتانے تبع ملت ابراہیم چی روان شاہ دین دا ابراہیم پسی حنیفاً چی یکسو و نو غیر مشرکانونا انما جوئل السبت علی الذین اختلفوا فی آیت جواب دے دیو اعتراض آلی کتاب اعتراض کی چی نبی علیہ السلام دے دا حضرت ابراہیم پا طریقہ بانے ہو نو دا ہفتی در ردی تعلیم ولی نکئی حالانکہ دا حضرت ابراہیم پا دین کی دا یوم السبت تعلیم ہو نو دے بیا دا یوم السبت تعلیم ولی نکئی نو اللہ دا غیش اعتراض جواب کئی چی دا یوم السبت تعلیم دا صرف دا یہود و نصارا دا پارا و دا ابراہیم پا دین کی نو انما جوئل السبت علی الذین یقینا ہفتہ مقرر شیوا باغ خلقو چدوی پکی اختلاف کرو او یقینا سارب لیحکم بینهم خامخا فیصلہ بکی دی پمز کی قیامت پرد باغ کارونو کی چدوی پا اختلاف کرو ادو الى سبیل ربکم تشدید او پند آداب دی ادعو دعوت ورکا داو استا فرید دا ادعو او دعوت بعد صد پارئی مقصد دعوت بسدی الى سبیل ربک دخبر رب لارتا دعوت ورکا دغی ضرورت دی وقت امت منتشری تا چی دیلا دعوت الى سبیل ربک ملاوشی نو پدی سربا وحدت رانی وحدت سربا تفرق ختمی کی دا اختلافات با پدی ختمی کی جو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا بالحکمت طریقہ دا دعوت بسوی بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن دا بطریقہ دا دعوت بھی دعوت طریقہ بداوی چتبا دا خپل در رب لارتا خلق بلی پا مضبوط دلیلونو سرا مات پا خوبونو وامونو پا کسو مانینا بالحکمت مانا بالدلائل المحکمہ دی دا حکمت وائی
دلته د پښتو والے حکمت نه دی چې په حکمت سره خیر دی ورسره کله څه بدعت موکا خو کار وایي د حکمت نه پکاري هغه حکمت نه دی مداهنت وي د هغې نتیجه چې بیا وروستو کومه ولي هغه بیا ډېره خطرناکه وي نه رومبې در کې ووایه چې دا صحیح دی او دا غلط دی لیکن طریقه صحیح اختیار وکړه دلیلونه په ناصحي باندې د قرآن پیش کو نو خامخا مسلمانان دي وخت دي بیا ځکه وایي بالحکمت معنا په مضبوط دلیلونو سره والموعظة الحسنة او په ښایسته نصیحتونو چې بشارتونه دي تخفیفات دي ها کتی لاره دعوت کی کلا تعالی د چا سره د مناظرې او د بار ضرورت راشي نو جادلهم بالذي هي احسن نو جواب ورکا غیتا په هغه طریقه چې هغه ښایسته وي یعنې عند الله چې ښایسته وي او د الله په دید باندې احسن هغه جواب دی چې په دلیل سره وي او ان ربک دا به نتیجه د دعوت یقینا ستا رب هغه ښه پوه دی بمن په هغه چا چې بېلاره شو د الله د لارې نه او هغه ښه پوه دی په هدایت والو باندې وَإِنْ عَاقَبْتُمْ دا مصائب دعوت کی با مصائب را دی پریشانیاں را دی اگر کی بسکے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ او کتاسو بدل اخلین بدل واخلی پدغا مقدار بِمِثْلِ مَا فمقدار دہغا تکلیف عُوقِبْتُمْ بِهِ چی در کرے شوئے تاسو تا چې کوم څومره تکلیف رسول شوی دی دومره تکلیف رسول شي لیکن ولئن صبرتم خامخا که صبر وکئ نو لهو خیر للصابرین واصبر آداب او صبر کوا نه دی ستا صبر مگر د الله په مدد سره نو الله نه د صبر توفیق غواړه ولا تحزن علیهم غمجن کیږه مه په دوی باندې او مه کیږه ته په تنګي کې مما د هغه څه نه یمکرونه چې دوی یې چالونه جوړوي د دوی د منصوبو او د چالونو د وجې نه تنګ زړه کیږه مه ځکه یقینا ان الله مع الذین الله ملګری د هغه چا دی چې ځان ساتي والذین او د هغه چا هم محسنون چې هغوی دي احسان کوونکي